نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د دې ډېر خوږ علمي روحاني سیاسي او انتخابي غونډې ډېره خوږه او دروند مشره جناب صدر صاحب او د دې محفل او مجلس د ټولو نه مشر میلمه قائد متحده مجلس عمل قائد جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سراج الامت جناب مولانا سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نائب امیر متحدہ مجلس عمل اور نور دمونگا گن شمیر مشرانو نندا غونډه په یو خاص عنوان باندې جوړه ده چې په 25 تاریخ باندې د دې وطن بادشاہ ټاکل دي او یو داغه نائب ټاکل دي بادشاہ په اسلام آباد کې د اختیار او د اقتدار په کرسۍ باندې کینی او داغه نائب په پیښور کې په کرسۍ باندې کینی زما محترم ورونو په دې کیس کې د جج او د قاضي کرسۍ د عوامو سره ده او تمام سیاسی ګوندونه په دې کې فریقین دي یو فریق چې دی هغه متحده مجلس عمل دی او د هغې مشران نن تاسو ته خپل کیس پیش کوي چې تاسو د اختیار او د اقتدار په دې جنگ کې د متحده مجلس عمل امیدواران کامیاب کړي زما محترم ورونو دو فریق دي په پاکستان کې د اختیار او د اقتدار یو هغه فریق دی چې هغه خدا بیزار فریق دی یو هغه فریق دی چې هغه دین بیزار فریق دی یو هغه فریق دی چې هغه د قرآن او د سنت د هغې هېڅ پروا نه ساتي یو هغه فریق دی چې هغه په دې خاوره کې د بېدینۍ ترجمان دی هغه د سیکولریزم ترجمان دی زما محترم ورونو یو هغه فریق دی چې خدا پرست فریق دی یو هغه فریق دی چې خدا دوست فریق دی یو هغه فریق دی چې د محمد رسول الله تعلیمات دا د هغوی دپاره مشرعه ده یو هغه فریق دی چې هغه د پاکستان د آئین ترجمان دی چې د دې ملک مملکتي نظام به اسلام وي زما محترمونو سیکولر پارټۍ ډېرې دي خو په دې باندې اتفاق دی چې په دې ملک کې د اسلام نه قرآن دی نه سنت دی نه احادیث دی نه او زما محترم ورونو تاسو ته معلومه ده چې حزب اختلاف کې یو سیکولر پارټي وي حزب اقتدار کې بله سیکولر پارټي وي خو کله چې د اسلام په خلاف باندې خبره راشي بیا حزب اقتدار او حزب اختلاف یو شي او صرف د متحده مجلس عمل جماعتونه د اسلام په حفاظت کې او په دفاع کې ودرېږي رو درخواست دی که تاسو نن متحده مجلس عمل له اختیار ورکئ چې زما په لاس کې اختیاري دلته د چا پلار جواري نشي کولی چې زما په لاس کې اختیاري د چا پلار شراب نشي څښی چې زما په لاس کې اختیاري د چا پلار د زنا اډه نشي چلولی چې زما په لاس کې اختیاري لینډ مافیا به دلته نه وي چې زما په لاس کې اختیاري رشوت به نه وي چې زما په لاس کې اختیاري اقربا پروری به نه وي او چې زما د دشمن په لاس کې اختیار وي
دلی به بدم نوي دلته به د قرآن او د سنت خلاف مذاق ولاړېږي. لہذا محترم ورونو کیس درته پیش کوو. تاسو په دې کیس کې د متحده مجلس عمل ملګرتیا کوئ که نه کوئ؟ ورونو په دې وطن کې سیاست ډېر ګران دی او دلته مستبد او طاقتور قوتونه طاقتور دي. خو یاد ساتئ زما محترم ورونو حالاتو مې تڼۍ په ګرېوانه پرېښودې نه ده. حالاتو مې تڼۍ په ګرېوانه پرېښودې نه ده خو ما هم سرزوري د پښتانه پرېښودې نه ده. नारे तकबीर तेरा नसीब मेरा नसीब तेरा नसीब मेरे नसीब. او زما محترم ورونو حالاتو مې تڼۍ په ګرېوانه پرېښودې نه ده. حالاتو مې تڼۍ په ګرېوانه پرېښودې نه ده خو ما هم سرزوري د پښتانه پرېښودې نه ده. او مونږ لیوني بیا په دې نه یو چې تاوان دی پکې. مونږ لیوني بیا په دې نه یو چې تاوان دی پکې. مونږ وردانګو بې تپوسه چې جانان دی پکې. زما محترم ورونو د قومي اسمبلی منبر به د آئین د تقاضو مطابق په اسلام آباد په اسمبلی کې قانون سازي د اسلام د اصولو مطابق کوي. دا د 62 او د 63 د منبر تقاضا. لہذا محترم ورونو زه نن اعلان کوم چې زما مقابله کې کم کسان ولاړ دي هغه دې راشي او ستاسو په مخ کې دې دعای قنوت واورئ زما استعفا ده. زما محترم ورونو واورئ ستا که تسلسل د ستمونو ماتېدی نشي. ستا که تسلسل د ستمونو ماتېدی نشي. پام رقیبه دا تړون د زړونو ماتېدی نشي. او زه چې زلمی زړه لرم په فکر کې مستي لرم څوک وایي چې قانون د زنځیرونو ماتېدی نشي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.